أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. عزتمندو اوریدونکو د مخکنا د چومې په دې بیانونو کې دا سلسله روانه وه چې دا حالات دي زلزلې سیلابونه انقلابات نو شریعت موږ د دې وخت کې یو د توبې تلقین چې موږ تاسو توبه وباسو او دریم استغفار بار بار وایو او دریم دا خبره موږ کړې چې په خپلو ګناهونو باندې وجاړو. تیر جمعه باندې دا بیان شوی و. نن تقریبا دریم یا څلورم د ربیع الثانی د دویمې خور د جمعې د ورځې په دې بیان کې موضوع دا ده چې موږ او تاسو د خپل نفس سره حساب وکړو، یعنی د خپل نفس محاسبه او د خپل نفس من کنټرول کو او دا نفس د لارې ته برابر کو چې څه فساد دی نو دی یو وجه زموږ ستاسو نفسیاتي خواهشات دي. محاسبه د نفس دا زموږ تاسو د اسلام او د دین او د قرآن یو بنیادی حکم دی چې د نفس سره محاسبه وکړه. نو کله چې یو سړی د نفس سره محاسبه کوي دا سمې لارې ته راتلی شي، دا خپل رب خوشحاله کولی شي. او کله چې دا د نفس سره محاسبه نه کوي آزاد ژوند تېروي، نفس یې بې لګامه پرېښي چې څوک وایي نفس دای کوي دای مني، نو دا انسان به ډېر زر خطرناکې کندې د جهنم ته وغورځي. نو الله دې وکړي چې په دې موضوع باندې زه تاسو ته د قرآن او د احادیثو په رڼا کې صحیح خبرې وکړم او بیا دې الله موږ تاسو سره د عمل کولو توفیق وراکړي. نو موږ باور د قرآن په آیاتونو کې لږ سوچ فکر وکړو او د هغې د وسیلې نشاندهي تاسو ته وړاندې کړم چې د نفس د محاسبې په باره کې قرآن موږ ته څه وایي. نو یو دا ذهن کې کېنوئ چې دا نفس او شیطان دا ملګري دي، خو دا نفس ستا په بدن کې دننه ستا د قوتونو سره تعلق لري او دا شیطان عزازیل ابلیس لعین دا یو جنس دی، یو صنف دی چې دا هم د اور د شغلې نه پیدا دی، دا هم پتا پسې لګېدلې تا خرابوي.
بیا د نفس درې قسمونه قرآن ذکر کوي. یو په سورۃ یوسف کې الله ذکر کړی دی د زلیخې چې کومه واقعه ده د یوسف علیه السلام، نو په هغې کې زلیخه یو خبره کوي، وایي وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. زه د خپل نفس براءت او پاکي نه بیانوما. زلیخې آخر کې اقرار کړی چې آو ما یوسف علیہ السلام ته ویلي وو چې زما سبتکاري وکړو، مطالبه مې دې کړې وه، مطالبه ما کړې وه، او زه د خپل نفس باقي نه بیانوم. ولې؟ ان النفس لأمارة بالسوء. دا نفس چې کوم دی دا حکم کوونکی د انسان ته، خامخا د انسان ته حکم کوي د بدۍ. نو ستا دا نفس تا په بدۍ باندې راړی. د دې نه تعبیر قرآن په نفس اماره سره کړی دی. نو د بعضې خلکو نفسونه داسې دي چې نفس اماره، نفس ته وایي شراب وڅښه، زنا وکړه، دروغ ووایه، دوکه وکړه، خپل آرام او خوب کوله، ټیم ډېر دی مړه، کله چې د جمعې خطبه راغله لمونځ ودرېدل لاړ به شم. حالانکې نفس دا وایي، شریعت دا وایي چې تاسو د جمعې په ورځ وختي وختي ځئ جومات ته. دا د سنت عمل دی چې څنګه زوال شروع کېږي بس جومات ته ځان رسوه. خو موږ د نفس منو، د قرآن او د شریعت نه منو، چې د قرآن او د شریعت خبره موږ ومنو. نو امارة بالسوء الا ما رحم ربي. آکه الله رحم وکړي نو د نفس مقابله به موږ د الله پر رحم سره کوو. الا ما رحم ربي. دا الله رحم دا چاته ډېر نږدې دی. ان رحمت الله قریب من المحسنین. کم سړی چې نیکوکاري، نیک کارونه کوي، ښه کارونه کوي، نو دې باندې د الله رحم ډېر زیات دی. نو د نفس اماره دای مغلوب کړی دی او د الله رحم د سره ډېر دی. د دې وجه نه نیکان خلک ګورئ په هغې باندې نفس نه غالب کېږي. منځه ته پروت پاڅېدلی شي، خپل عبادت هم کوي، ذکر اذکار تلاوت هم کوي، د حرامو نه ځان ساتي، چل ول او دروغ او دوکې هم نه کوي. ولې؟ الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم. دا یو قسم نفس دی، نفس اماره، ډېر خطرناک نفس دی. دا د مشرک وي، د کافر وي، فاسق فاجر وي، نفس اماره دا انسان بدۍ طرف ته راړی. دویم د نفس تذکره قرآن کړې ده. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نه ده داسې څنګه چې د خلکو په ذهنونو کې اوړي راوړي. الله قسم ملي په ورځ د قیامت باندې خلکو دا سوچونه او فکرونه او ارادې غلطې دي. دویم ولا اقسم بالنفس اللوامه. او نه داسې قسم ملي په نفس باندې لوامه چې هغه ملامت کوونکی دی د انسان لره. دا دویم قسم نفس دی چې ته کله یو ګناه کې، یو بد عمل کې، ستا دا نفس تا ته وایي چې دا ته څه کوې، دا نفس تا ته وایي. کله یې داسې کوم سړی چې د ګناهونو څخه نه یې عادت، دا چې یو ګناه وکړي د ده رنګ هم بدلي، د ده د خولې خور هم خرابي، د دغه ورځ هم خرابوي. خو چې دا کوم ګناهونه کوي که نه، یو سړي چېرته روژه به ماته کړې وه، فکر به یې نه و، څه به خوړلي و، ډېر خفه و. هغه ورته وویل دا ته ولې؟ ویل مړه روژه وه یار پته نه لګېږي او تا خپله غټه غلطي رانه وشوه، ماته شو، خوراک مې وکړو، پلانې ویل کښېنه مړه موږ داسې ډېرې روژې خوړلې دي. ولې د هغه نفس هغه لوامه نه و او د ده نفس نفس لوامه دی، دا یې ملامته کړه. ډېر خلک داسې شته چې یو منظم نه کوي، یو سره نه، او ډېر داسې شته چې تش تکبیري اولا ته لاړ شي،
داسې خفئ مړه یاره وایي جمع لاړم ملک چې یو منټ مخکې راغلی دی تکبیر ولاړه نه لاړه یاره ډېر خلک دي یو جمع هم نه کوي یو او ډېر داسې هم شته چې یوه جمع ته لاړه شي هر وخت یې زوتئ مړه یاره وایي پړونګ نه جمع تللی وه سهار دونه عمر کې ما نه چېرته جمع نه وتلې بله ورځ وایي جمع لاړه دا نفس لږ سیده کړی دی دا یې ملامته کوي او کلم چې الله په یو کار قسم کوي که نه دا یاد ساتئ قرآن کې چې څونه ځایونو کې د قسمونو تذکره ده نو دا قسم چې الله کوي دا په غټو غټو شیونو باندې کوي والعصر زمانه قسم دغه شان الله کله قسمونه کوي والمرسلات عرفا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا ناشرات نشرا او کله الله قسم کوي چې والصفات صفا د ملائکه په صفونو باندې او فالزاجرات زجرا دا قسمونه الله کوي کله پیغمبر په عمر لعمرک نبی صاحب د عمر قسم دا الله جائز دی په بل باندې قسم مخلوق نه دی جائز نو دلته چې دا کوم قسم الله په نفس لوامه کړل نو دا نفس لوامه هم داسې نفس نه دی چې دا په شان د اماره دی دا یو ښه نفس دی چې دا تا ملامته کوي تا ته وایي ته ولې دا چل کوي تا ته وایي ته ولې دا چل کوي لوامه او بیا وروسته دا قسمونه په څه باندې کوي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما اې د انسان دا خیال لې چې زبد د اډو کې رايو نه کم ولي یعنی نفس اللوامه تارا بیداری دی خبره تا چې یو ځل بمري بیا برابر تکیږي او استاد اډو کې به بیرته فټ شي برابر بشي نو ولوی شي الله قسم کوي دریم نفس قرآن ذکر کوي ابو سورہ فجر کی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک اے مطمئن نفسا دا دریم نفس مطمئن نفس دی دا د انبیاء دی دا د صلحاء دی دا د بزرگان دی دا مطمئن دے پدیبانی چھ رب میں اللہ دے خالق میں اللہ دے رازق و مدبر و متصرف میں اللہ دے دا منن کے دے دا دے اطمینان والا نفس دے دا مز گئی دا عبادت گئی دا خلاف ورزیانے نہ گئی دا خلاف ورزیانے نہ گئی نو دا دے دریو قسم دا نفسون تذکرہ قرآن نازی غٹو غٹو ٹکو صراحتاً کردے دا بیابل سے کہ اللہ فرمائی چیا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد او بإيمان والو تقوى اختیار کئی دا اللہ نے یہ رو کئی ولتنظر ودی گوری سوچ و فکر دیو کی نفس دا انسان دا نفس و دا بدن ست دی سوچ و فکر کی دا نفس دے ست سوچ و فکر ہوگی دا انسان دے ست سوچ و فکر ہوگی ما قدمت لغن چہ دا سبا دا پارت سوڑان دی کڑی دی کم نیک آمالی کڑی دی دے نفس سر دے لئے حساب ہوگی چہ تا نن سو کھڑل زار شمد حضرت عمر نا راپا بسیل رشوی ہوئی چابک باور سرو خبلی خبیب وحالی ویل عمر نن دی دا کڑی نن دی دا کڑی نن دی دا کڑی دی تاولی رسی دسی کول عمر تعالی دا نو پکار عمر تعالی نن دا کار ولی پاتی شو تعالی دا پکارو تعالی دا پکارو تعالی دا پکارو صحابو پی عملو نکڑو عمر سوکو کانا وقافا عند کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب مخی تکلک قدردن کی بس کم سے کہ بد اللہ دی کتاب خبر و عمر بویلزو ترڑی ما کم سے کہ بد اللہ حکم و عمر بویلزو تیاری امام اور عمر زان لے او کس تیار کرے ہو کسی تیار کرے ہو او بے بے کل دعا کولا ویل اللہ دا
دا هغه پلاني ته الله ول هدایت وکړه الله کامیابې کا ول زما ډېر کارونه سم کړی دي ما ته خود نه کولی چې دا کار دسه وکړه دسه وکړه دسه وکړه دسه عمر بن حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ بسته ځان نبی دې غلې کیناو ول تا ته نبی له سلام د منافقانو تذکری ډېری کړی دي او کی پیچنی او ته ډیر خياري نو زما په باره کې چې خبره کړي کنه نو ماته هو لګا اول ستا باره کې ماته عمر بقتل چې دا حذیفه رضی الله تعالی عنہ چا جنازې لذي نظم چې نزي نظم دا چې نزي دي کې سچري ځان له خلق تیار کړو د دې لپاره عمل رضی او زیکیو یو ملګری منځو کو چې سلام یو غوړا من سره بل عالم ډېر یو تقوادار پرهیزګار هغه ته وایي چې وای دا موږ ډېر په احتیاط نن کاو د دې لپاره ما ویل چې سلام وګورم رسول بسانه ته پوس کوم چې زه په دې مانځ کې کوم غلطي کوم نو چې دا را تراوته او ته ویل عجیب خبره ده ویل چې څنګه تا سلام وګورم ما یې زبر ته وایم چې ته خودونه خسته موزګي دا تا څنګه یاد کړی دی دا چل ما ته راوخی وه چې زه په داسې طریقه مونځ کوم او وایي زما غوډ ستا په مانځه کې سوچ چې داسې رکوع سجده ما کولی ما یې عجیبه خلک یې داسې د یو بل د نفسونو محاسبه کوئ ته ځان له د دې لپاره چې دا زما اصلاح وکړي او دا بل د دې لپاره دی چې د ده نه څه زده کړه وکړم چې زه هم داسې چالو کړم ولتنظر نفس ما قدمت لغد او دی ګوري یو نفس چې د سبا د پارسلی ګلری د کم کار کړل الله غالبا میمون ابن مهران دی او بل یو بزرګ دی عجیب خبره کوي اسد دې عمر حساب لګول دی وی که زما د عمر دونه ورځي شي شپږ کاله یا ویا کاله نو دا غینه 21500 ورځې جوړې کړې دي زره به ورکړې په ورځو کې وې مړه کنو رسم نه او زه چرته د ورځې یو ګناه کوم ډېرم نه کوم نو 21500 ګناهونه یو داس الله مخه ته ورسم نو دا به تسکه دا مطلب یا کامیاب سمشي کاسه ډېر دنم یې کړې و ګناه دی وې کړې دا غم او درد د بزرګانو سو دا سوچ او فکر د بزرګانو سو اول به یو بلتا راځي چې کینو ځان له دې لپاره ملګری مقرر کړو چې د دې نفس د احتساب او د نفس د سماولو لار بچي د دې لپاره په متقدمینو بزرګانو بادشاهانو کې چې کوم نیکان خلکو داغو ترتیب داو چې هفتوار یا په 15 ورځ یا په 10 داسې یو موقع برابر کړه او علما به راوغختل او المنطلق د داخلت تذکری وکي چې زمونږ د نفس له کنټرول شي منګه موږ چې ته خړ رامو فلم کې کته ماته راولېګا صحیح ده کې چرته یو ټیک ټاک وو من تعالی سره کې درځو ته ماته نه رالېږي شرطم د عبرت او د وعظ او د نصیحت خبره مونږ یو یار دوست ونه لګلا چې ته لګا دا واوره به بھائی جان عجیب خبره کوي دا مولانا او د سړیونه زیګ کوي نه موږ دا چې چرته یو بزرګ دی دیندار چاور سره وینځ امانت کې خودلا چې دې خیال ساته درې ټالو مټو لوکو لگا هغه ویل چې بل څوک نه مختا سره وایي په سفر زم هغه سره چې کله دا وینځه نو قانون دا دی اوس خو زمونږ نظام بدل دی وایي مړه تاسو وایي متشدد وایي او تاسو نظریه غلط دي چې تاسو وایي چې دا مخلوط نظام صحیح نه دی تاسو وایي ذهنونه ګنده دي موږ دا الزام لګوي تاسو ډېر متشدد وایي پرېدا بس ژوند کول غواړي ژوند خلک وایي ژوند ته پرېدا وایي ژوند څه ته وایي عیاشي فحاشي بحیایي بدینی بدکاریانې موږ باندې خدای الزام یو یره تاسو متشدد وایي خو پیغمبر څه وایي که یو سړی او یو ښځه ځان لذیذ شي نو شیطان وسوسې ورغورځوي د سړي په زړه کې د دې ښځې او د ښځې په زړه کې د دې سړي
او حدیث کی راضی لا یخلون رجل امرأة یوخذ النزان لگی کی چرته یوزیل دزان لنزی الا ومعها محرم مگر داغی سبد محارم نسوکی نبزی نبا حج لزی نبا عمره لزی یوزیل بمنزی دی سر بدا محارم نسوکی او دا دیر دور زمان پلاسفران سیلزدانان سکالران وی غامیدی دا للگیا دی وی تلیشی وی دا دا دیر خط تحقیق دی او زمان چکم تعلیم یافتہ طبقه دا ټول گمراه کړه بسور روان دي د صحیح حدیثونو انکار اجماع د امت نه په بل طرف روان شي نو خامخا د خزه میلان سړی ته د سړی میلان خزه ته چې ځان له اداره راځي نا بزرګو زړه ته میلان راځه چې دا وګوره د